یو مطالبه لومبې دا ده چې د غلام علي او د مولانا ګوهر شاه موږ سره لیکل پراته دي وړاندې کاږ لیکل نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. زمونږ د پیپر میل د پاره 1284 کنال ځمکه په 1966 کې سیکشن 4 لاندې واغشتې شوه. د دې خلکو د مالکانو نه ځمکه واغشتې چې په دې باندې موږ میل جوړو. میل جوړ شو په 1971 کې، په دې کې کار شروع شو، میل چالو شو. په 1971 کې جنګونه هوتو، د جنګ د وجې نه انګریزان او جرمنیان دواړه وتښتېدل لاړل او میل را هینډز ته پاتې شو. د هغې د وجې نه د دې چې کوم پلانټ و هغې ته ایواپوریشن او بلیک لیکر والا پلانټ وی هغه بند شو او زمونږ سیند هم تباه شو. سیند هغه ځای کې چې کوم په ریزردات کې زمونږ لیفټ اریګیشن سکیم و او هلته به د دنیا دا مرغۍ او دا کبان او دا ټول هر څه تباه و برباد شو. نن هم هغه بلکل داسې لکه روان ویجاړ پروت دی که نه. اوس هم پې زه رالم، د هغې نه پس چې کوم دی میل ښه طریقې سره سټارټ شو. بیا پې د 1990 پورې په دې کې تقریبا 15 منیجمنټس بدل شو او هر یو منیجمنټ به چې راتلو نو په کروڑونو روپۍ ته قرضې به یې واغېښتې او په میل باندې پاتې شوې. په 1990 کې میل لیکویډیټ شو او اول عجیب باروز واغېښتو، بیا عجیب باروز وزغلو او بیا چې کوم دی نو کامران ته حواله کړو او کامران دا میل شیخ پورې ته وچلو. هلته 2 میلیونه د دې نه جوړ کړل او میل چې کوم دی نو کنډرات شو. او په اخره کې زمونږ یو ګورنر صاحب راغی، هغه چې کوم دی نو په هغې مې په پلاټینګ شروع کړه او اوس پلاټینګ چې کله دا فیصله کېدله په 2016 کې نو په هغې کې دا ووایي چې دا بلکل فراډ دی، دوکه ده او دا کمیشن پکې جوړ شو چې تاسو لاړ شئ او د میل یو نټ وګورئ چې میل چلیږي که نه چلیږي. چې څنګه کمیشن جوړ شو زمونږ ګورنر صاحب لاړو غلام علي خان او په دغه نه سټې راوړه د سپریم کورټ نه. سټې بس هغه سټې کې دا میل په سټې کې خرڅ شو. کیس په سپریم کورټ کې چلیږي روان دی، خو چونکې ورپسې شاته څوک داسې طاقتور لاسونه نشته چې کیس راوباسي او فایزي ساته ور وړاندې کړي. موږ د حکومت دا مطالبه کوو چې دغه کیس سپریم کورټ کې ول تاریخ مقرر کړي او پوره فیصله پې وکړي. سټ بقار چې کومه فیصله کړې وه د هغې خلاف د غلام علي ځلې او د کیس دغه سټې راوړې ده، دغه سټې ماته کړې او چې دې کومه فیصله ده کومه صحیح هغه دې وکړي شي. باقي زموږ د مزدورانو تنخواګانې دي تقریبا د 23 مهینو تنخوا زموږ پاتې ده. های کورټ موږ ته راکړې ده او اوس پکې 25 لک روپۍ میلو دي او باقي ټولې په هغې باندې خلکو خېټه اچولې ده. نو چې زموږ میل ختم شي، ځمکه ختمه شي، خرڅه شي او نو مزدورانو ته به تنخوا کوم ځای نه میلاوېږي بیا. نو موږ دا مطالبه کوو چې زموږ د 23 میاشتو تنخوا دې موږ ته واپس کړي شي او دا 400 دې تباه کوي نه. د دې کارخانې مونډان هم وویستل، مونډان یا بنیاد یې روان کړو او په هغې باندې چې کوم دی نو بنګلې جوړېږي. هلکه خلک پکې نو اوسئ نو بنګلې څه لپاره جوړوي چې کله روزګار نه وي نو په بنګلو څه. زما د حکومت وخت نه او خاص کر دا اوس چې کوم دا چیف منسټر راغی د نه مطالبه ده او د نوي حکومت نه مطالبه ده چې دا کارخانه بحال کې او مزدورانو له روزګار ورکړي. خلک بې روزګاره دي او خلک قسم دی خپل بچي خرڅوي او چې کوم خلک ظالمان دي تباه او بربادي کوي رب العزت. اخره کې زه آرمي چیف ته اپیل کوم د دې سپینږیرو په وساطت باندې دا میډیا په ذریعه د آرمي چیف ته زموږ دا بیان ورسي چې زموږ په دې تحقیقات او حقیقت ته ټوله ورسوي. مزدور یونین زنده‌باد، مزدور یونین زنده‌باد. الرحمن الرحیم د 64 د پیپر میل د یونین مزدورانو مشران خبرې کوم چې په دې کې زموږ پوره کابینه شامله ده. صاحبانو تاسو د میډیا په وساطت باندې زموږ دا مطالبه ده چې کوم نقصانات د پیپر میل د درېدو یا دغه چینج شو د هغې غټ غټ وضاحتي تاسو ته به هغه زه پیش کړم. لومبې خو په دې پیپر میل کې چې زموږ د مردان او د 400 د پیپر میل مزدورانو زیږ غم خادي شریکه وه، رشتې هم شوې وې، هغه رشتې ختمې شوې. د مردان او د 400 د خلکو فاصلې زیاتې شوې د دې درېدو سره. دویم دا خبره چې دا شاته دا ماجو کې وګوره 1 لاک جریب ځمکه دې کې به ټوبېلې چلېدې هغه به صفر ختمېده، هغه 1 لاک جریب ځمکه بېکاشه شوه، نقصانات یې شمارئ.
په دې کې موږ بېروزګاره شو زموږ بچي څوک ګوګوال خرڅوي څوک شاپرې خرڅوي په داسې سټیټ کې موږ وویستو چې موږ نه بل ځای نه نوکرۍ وو څوک د چا پنسن وشو د چا ونه شو ډېر غټ نقصانات د چا سدې ته مخ شو بل دویمه خبره چې د چند د څو کسو خاندان د خوشحالولو لپاره ټوله د چا سدې معیشت ته تیلې ورته کو توبه برباد ته لاړه موږ دا مطالبه ده چې زمونږ 1200 لیبر دی د یو لیبر چې کم ډېر لیبر مړه دي وفات شوي دي د هغې زنانه موږ سره کنټیکټ دي قسم دی چې نن یې راته ووایي چې کاکا یا ماما موږ په ویلچیر کې بوزه 14 زنانه داسې دي چې په ویلچیر کې د ګرځېدو دي خو ما نن زحمت ورنه کړ بل ځل ته خبره نه جوړو مهرباني زنګ نه مطالبه ومنه شي یو مطالبه لومبې داره چې د غلام علي او د مولانا ګوهر شاه موږ سره لیکل پراته دي وړاندې کاږ لیکل د دسخط دی لیکل دا په میډیا ضروري د دې تصویر واچتي چې دې کې موږ 3 کارخانې لګو تاسو لیبر به پکې کار کوي هغه 185 کنالې پرېښې هغه یې باندې شروع کړی ده په پراپرټۍ باندې دا موږ بالکل نشو برداشت کولی د صبر تمام دونه صبر موږ نورم دې ته مه جوړوئ چې قسم مې په خدای چې داسې حالات ته خراب کړم چې اسدي ډي سي ته هم وایم چې مهرباني وکړه په دې باندې دغه وکړه د حالت کنټرول کړه کني بیا به هم ګورې ذموار ټول تاسو یې موږ نشو برداشت کولی بس دا چې کوم اوسه پوره بل ځل به د زنانو چې کوم مزدوران وفات شوي د هغې بیبیانې په ویلچیر کې به راځي ویلچیر کې به د هغې دا بیبیانې راځي چې معذوره دي او د 80 کالو او 1 کالو زنانه وي په دې ګیټ کې به یې تودروم او موږ به پسې ناست وو ځو به نه مهرباني وکړئ کم از کم د الله نه ویرېږئ د سپین ږیرو ته وګورئ د چا صدي ته وګورئ دا علاقه آباده وه ولې هم تباه برباد کړه د چند خاندانو څو کسانو د خوشحالولو لپاره تبۍ هم وکړه تبۍ زه خپلې خبرې او د تنخواګانې دي زمونږ د پی کس 80,000 روپۍ تنخوا ده یو کس د 2 کالو هائی کورټ کې زموږ کیس چلیږي او چې هائی کورټ ته لاړ شو هلته هم په دې دم درو چوپ کې بس کیس زمونږ هغه تاریخ بدل شي بس دویم خبره چې دا 1200 لیبر دا مطالبه را په دې ګیټ کې ورکوي زنګ په دې میل داوره موږ دلته ډیوټي کړې ده دا موږ چې دلته راغلي اوس خو دلته راغلي خو چې کم لیبر وفات شوي د هغې زنانه به انشاءالله دې ته به خبره نه جوړېږي خو انشاءالله که جوړه شوه د هغې بیبیانو زموږ خویندې میندې دي زموږ رونداریانې دي هغه بیبیانې موږ ویلچر کې راوړو او دلته بیا دلته به ورسره موږ ناست وو پاسو به نه بالکل به نه پاسو هغې پورې به نه پاسي چې کوم مطالبې حل شوي نه او موږ ته د خپل حق واپس شي زه زه شمشور رحمان صاحب ته خواست کوم چې هغه څو خبرې وکړي